بسم الله الرحمن الرحیم دا یو ډیره ضروری مسله ده او دا را سره زده کوي چې یاره بعض اوقات انسان د خوبه را بیدار شي نو دا مطلب وي چې یاره ما خوب لیدلی دی نو آیا په ما باندې غسل شته دی که نشته دی او د اوبو څه ظاهري اثرات په ده باندې نه ښکاري نو دې وجې نه سړی وایي چې یاره اوس دې ټایم کې مالې څه پکار دي زه غسل وکړمه او که ونه کړمه نو دې وجې نه ضروري مسله دا ده چې کله یو سړی خوب ویني او په ده باندې څه ظاهري اثرات د منی نه نو په ده باندې غسل واجب نه دی ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الماء من الماء د اوبو استعمال چې دی نو دا د اوبو سره دی چې تا کله اوبه ولیدي نو دغه دوران کې به ته بیا غسل به کوې چې د خوبه را بیدار شوی که تا اوبه نه دي لیدلي او تا خوب لیدلی دی نو په تا باندې غسل نشته دی دې سره دا هم ذهن کې کښېنوه که یو سړی خوب ویني خوب بلکل ویني او اوبه ویني د ده په کپړو باندې د منۍ اثرات دي نو دې وجې نه په ده باندې غسل واجب دی دی به غسل کوي او ام سلیم رضی الله تعالی عنها چې کوم ده نو هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې په دین کې خو شرم نشته دی نو چې یو زنانه خوب ویني نو په دې باندې غسل شته دی که نشته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بلکل غسل پې شته دی خو چې کله دا اوبه ویني نو دې وجې نه د محتلم سړي او د ښځې دپاره حکم دا دی چې که دا د اوبو اثرات په خپلو کپړو باندې ویني نو دا به غسل کوي او که اوبو اثرات ویني نه د منۍ څه اثرات د دې په کپړو باندې نه نو بیا د دې باندې غسل نشته دی او د دې سره یو بله مسله په ذهن کې دا ضروري کېنوئ چې که یو سړی د خپلې بیبي سره میلاو شي نو د هغه دپاره څه حکم دی نو د ده دپاره حکم دا دی چې آیا دی به د خپلې بیبي سره دی کله میلاو شو شرمګاه د شرمګاه سره میلاو شوه نو په دې دوران کې د باندې غسل واجب شو که ده مني لیدلې ده او که مني نه ده لیدلې مني خارج شوې ده او که نه ده خارج شوې خو په دې سړي باندې غسل چې دی نو دا واجب دی دا یو ډېره ضروري مسله ده نو دا د ملګرو سره شیر کوي